ډېره مننه چې ارمان لونی زموږ ډېر تکړه مبارز ملګری و، د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې ممبر هم و او هغه پروفیشنلی یو لیکچرر و، خو ډېر بنیادي کردار و د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې ټول تحریک کې د اول سر نه ونیسي تر اخره پورې داسې یو جلسه نه وه پاتې شوې چې هغه پکې شرکت نه یې کړی او اکثر به دا زموږ چې څومره هم جلسې وې دی د هغې به منتظمین یې کې وو، نو سټیج او لاندې چې کوم پنډال دی د دې ټول سیټینګ د دې ټول بندوبست پې کولو او د هغه یوه خور چې زموږ د ټول خور ته ډېره پیاوړې او ډېره زموږ به ډېر ویاړ دی وړانګه لونی هغه هم ټوله دنیا یې پېژني او د هغه په شخصیت کې هم د ده بنیادي کردار و ځکه چې ده دونه سپیس ورکړی و چې هغه ځان سره بیا هر ځای کې دوی به دواړه اکثر یو ځای ګرځېدل. په پښتون ژغورنې غورځنګ به د دې اثر یې زه خو دا ووایم چې لکه دا پښتون ژغورنې غورځنګ هر یو ځوان دغه شان د قربانو ته سر تړلی دی، ځان یې ورته تړلی دی او ځان یې ورته حاضر دی ځکه چې دا غورځنګ ته دوی راوتل نو د ټولو خلکو سر په تلي کې ایښه و، دوی هر وخت د هر قسم قربانۍ لپاره تیار و. نو ارمان هم یو داسې ځوان و زموږ یو داسې فعال ملګری و چې هغه ته دا پته وه چې په دې لاره کې هر قسم تکلیف هم شته، په دې مبارزه کې مرګ هم شته، په دې کې هر قسم مشکل هم شته، خو هغې نه پس هم باوجود هغې نه هغه خپله مبارزه جاري ساتله او تاسو ولیدل چې هغه د خپل قوم دپاره قرباني ورکړه. پښتون به قربانېدو د چا بل چا د مفاد دپاره، خو اوس که پښتون چېرې قرباني ورکوي نو به د خپل مرام دپاره ورکوي. پی ټي ایم خو مونږ خو داسې پرون ډېر اچانک راووتلو، خو نن اوس دا د منظور پښتین په خپله وینا کې مو کړه د ارمان لوني په جنازه باندې چې مونږ 3 ورځې ټایم ورکوو، په سبا نه بله ورځ به ټول زمونږ په نړۍ کې چېرته هم زمونږ د پی ټي ایم ملګري د هغې به احتجاج کوي، په ټول ملک کې به احتجاج وي او د دې افسر دا چې کوم پولیس افسر د مرګ کې ملوث و د هغه د ګرفتارۍ دپاره هم ټایم ورکو او اف آی آر خو پهله نه درج کېدلو، خو هغه هم زموږ په مطالبو کې شامل دی چې په 3 ورځو کې دننه نه دی دا سړی ونیولی شو، اف آی آر دې هم کټ شي. هغې نه پس مونږ راغونډېږو چې لاړ شو ټول ملګري راغونډ شي، بیا به یو مشترکه سلام کوو چې مستقبل کې څه پکار دي، که چېرې د مطالبې ونه منلې او که چېرې دا کم افسر چې د ده په مرګ کې ملوث هغه یې ونیي او له خلاف پرچه نه شو کړ نو بیا به مونږ څه کوو. نو مونږ لا چونکې د مرګ خبر میلاو شو نو مونږ سمدستي ټول راووتو، نو ټول په لاره وو، هر یو ملګری ځای په ځای نښته وو. مونږ نن په ډېرو داسې عجیبه لارو رالو، خو ځکه چې هر طرف ته هغې چیک پوسټونو باندې مسلې وې نه یې پرېښودلو، خو بهرحال مونږ بیا هم ځان راورسولو. نو چې لاړ شو نو هغې نه پس سلا وکړو، بیا به یو فیصله کوو.